ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا صلى الله على محمد النبي الأمي درست العلم حتى صرت خطبا ونلت السعد من مولى الموالي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب الإيمان بالقدر داسم ویرشی باب الإيمان بالقدر ربط او مناسبت د کتاب الایمان سره واضح ده دا ایمان بالقدر جزئی من جزئیات الایمان دا د ایمان د جزئیات نسره ملا صاحبہ یو جزئی ده ربط تخصیص بعد التعمیم ده فایمان کے ایمان بالقدر شاملو دوباره په ایمان بالقدر باندې تصریح وکړه د قبیله د تخصیص بعد التعمیم نه که څوک دا تفوس وکي چې ایمان خو ډېر جزئیات لري ایمان بالکتب په دې کتاب کې باب الایمان بالکتب ولې نه دی راغلی الایمان بالرسل ولی ندیر آغلی باب الایمان بالیوم الاخر ولی ندیر آغلی فدی طول کی صرف باب الایمان بالقدر رالی وی وجد تخصیص دادا چی پدی قدر کی اختلافات دیر تیر شوی دی زکه ایمان بالقدر راوړو د دې دپاره چې دغه اغیارو خلکو لر شکوک پیدا کړي دي نو ازالات د شکوک به پې راشي او دا خبره به واضحه شي چې د قدر والا مسله دا مطلوبه اجمالی ده نه تفصیلی قدر په لغت کې قدرت او مقدور ته ویل کیږي په اصطلاح کې قدر څه ته وایي وجود شیء فی وقت وعلى حال یوافق العلم والارادة موجودوالی د یو شی دی دارالعلوم فیض القرآن فی وقتن پا یو وقت کرے 1999 نبا چالان کیگی وعلا حالن پا یو حال باندی بئی کما تندرون یوافق العلم والارادہ پا زرگاو کلونا اوڑان دے چی پیدا اللہ سنگ علمو چی دا بس سنگ مدرسی او د خدای څنګه اراده و چې دا به څنګه جوړي حق رنګي روانه ده او په هغه اندازې روانه ده دې ته ویل کېږي قدر وجود شیء فی وقت وعلى حال یوافق العلم والارادة لکه کفر د ابو جهل ایمان د صدیق اکبر وس که یو انسان دا خبره کوي چې بیا ابو جهل پسې کفر لیکلی شوی دی نو بیا په دې کفر کولو باندې ماخوذ ولی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسی ایمان لکلے شوے دے نو خود با ایمان راوڑی نو بے پا ایمان ماجور والی دے دا اعتراض ذہن ترازی لیر ولا تعریفونا توقع پخپلا با پی پیش دویم تعریف دے تعیین کل مخلوق بمرتبته التي توجد من حسن او قبح فاجر او طالح نافع او ضار وغیرها اللہ تعالیٰ تعین د ټول مخلوق په خپل مرتبه کې کړي چاله مرتبه د حسن پکار دا چاله د قبح پکار دا چاله د ضرر چاله د خیر د نفع
دریم تعریف سره علمه تعالی بالممکنات قبل وجود الممکنات. دا ممکنات لا نو موجود په زرګهاو او لکونه کلونه وړاندې د الله تعالی په علم کې او چې دا ممکنات به په دې اندازه باندې پیدا کیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ابو جهل وی، ابا کافر وی، ابو بکر رضی الله عنه بی، ابا مومن وی. دا د الله پاک په علم کې د وړاندې علمه تعالی بالممکنات قبل وجود الممکنات. نو هغه اعتراض لراشه چې لکه ابو جهل پسې کفر ولیکو، بیا ابو جهل مجرم ولی دی چې ته چا پسې کفر ولیکې نو به بیا لا محاله هغه کفر کوي، نو چې هغه خامخا تا پسې لیکلی ځکه هغه کفر کوي، نو بیا په دې مجرم ولی دی. ابو جهل دا اووی او رد د قیامت فرض که د ده نکیم نشي ویلی اووی منګ او تا ځان پی کوو چې یا پروردګار عالمه په ابو بکر صدیق پسې د ایمان لیکلی و، نو ګوره سم سړی ته جوړ شو. پروردګار عالمه په ما پسې د کفر لیکلی و، نو زه دغسې شومه، نو اوس ولې ما مجرم ګرځې؟ نو جواب دقه تعریف کې رالی چې دا لیک څه دی؟ دا تقدیر علمه تعالی بالممکنات قبل وجود الممکنات. داسې نه ده چې د ابو جهل پسې خدای کفر لیکلی ځکه دا کفر کوي. داسې ده چې ابو جهل به په خپل اختیار کفر کوي. دا الله په علم کې دا خبره وا، ما او تا ته نه وه معلومه، الله ته معلومه وه. د ابو جهل د زمانې خلکو ته دا نه وه معلومه چې زر کاله وړاندې چې ګینې ابو جهل با په خپل اختیار کفر کوي، او الله تعالی ته په زرګو کلونه وړاندې معلومه وه چې ابو جهل به په خپل اختیار باندې کفر کوي. نو هغه د راتلونکې زمانې علم الله رب العزت ولیکو، ملایکې به یې وګوري چې ګوره څنګه د خدای لیکو، واقع د خدای خبرو، خدای په علم کې وه، هغسې کار وشو. مثال د دې دا دی، مثال د دې دا دی چې مثال په طور د یو ځای نه ډس کېږي. زه به یاده کړم غلنۍ 2007 ګړز، نو چې دا ګړز به وشو نو موږ به دې ګنټې تخیل وکړو، نو په 45 سیکنډ کې به هغه دغې علاقې ته ورسېدو، هغه شاټارې باجان جي ورته شاټارې به هلته ورسېدو، وبلګېدو ګړز، دویم ګړز به یې وکړو. نو هغه ګړز چې به وشو کوم ځای کې ډز، نو هغه شاټارې به را روان و، د شاټارې نه به اواز مخکې را رسېدو. څونه مخکې به را ورسېدو؟ 45 سیکنډه. ما ورته خیل کړی څو سیکنډه؟ 45. نو اوس ګوره د غلنۍ نه ګړز 45 سیکنډه خو ډېر ټیم دی که نه. ما هسې خپله تجربه داسې وه چې لکه مثال په طور باندې چې د دې ډز نه معلومات اته کېږي چې دغه ځای لګي، دغه ځای لګي، لرې ځي، نږدې ځي. نو ما دلته لیک راښ کړ چې هلکه د ګلدین کاکا کور لګېږي، خو ما ولیکه، لیکلو نه فارغه شوم، بیا هم یو 10 سیکنډه پکې ورشتیا چې ګړز د ګلدین کاکا د کور نه لوټخړې روانې شو. ګلدین کاکا کور پکې راوغورځېد. خالد جان دوراني ورته په خوږ آواز کې بیا په غوږ کې وویل چې دا کور ستا ولې وران شو؟ هغه ویل بس دغسې چل دی. ویل دې دا پې ویل دې لیک راښکلي چې ګړز وشو، زه د سره ناست یم، دې پې لیک راښکو چې په دې ګړز باندې به د ګلدین کاکا کور لګېږي. نو خبره هغسې رښتیا وه، کور دې ولګېد او لوټې دې شو. ورشه د خپل کور تپوس ته دې ملا صاحب نه وکړه. ګلدین کاکا رالی وایي ښه چارې زه یم په خیر راغی.
وی ماله تاوان راکړه. د څه شي تاوان؟ زما کور کې دی ستا په زما په کور باندې لیک راښکلی، زما کور وران شوی دی، زما د خښتې او د یوې لوټې تاوان دا به ته راله راکړي. هلکه اوس دا به څوک پویه کوي؟ په کوم ځای باندې راسه فیصله کې؟ وایي په فخر بابا دسه فیصله کوم. بس ګاډي کې م راکېنه او فخر بابا لم راوست. فخر بابا وایي وایه څه دعوه دې ده؟ نو ده ورته دعوه دا وویله، دعوه چې د غلنۍ نه ډس کېدو ده ورباندې لیک راښکلی او لیکلي و. هغه لیک هغه دی اوس هم پاڼه کې شته چې په دې د ګلدین کاکا کور به لګېږي. هغه خط لیکل لا سر ته یې له ورسېدل چې دلته ګړش شو، زما کور ولګېد او لوټې شو. زما په دې کور یې لیک راښکلی دی، ما له دې دا تاوان راکړي. مدعي خو دعوه وکړل. مدعا علیه ما ته حضرت صاحب فرمایي ته پکې شوی؟ زم جی تیار مزیدار موټر دی چکر. خبرې به بیا وروسته کوو. غلنۍ ته مې بوتلو. هغه ورځ، هغه تاریخ، هغه ګینټه، هغه منټ مې ورله راواړو چې دا ډس کوم خوا شوی، چا کړی، ولې شوی. د ګلدین کاکا زوی په خپله باندې ډس کړی، خپل کور ایسته چې پردی ولم خپل به بیل ولم په خپل یې ډس کړی دی د ګلدین کاکا زوی، او خپل کور یې په خپله باندې ایسټلی دی. ما وویل صیبه دې سړي ډس کړی او خپل کور یې په خپله ایسټلی، که ما لیک راښکلی دا زما یو تجربه ده، تجربه راله خدای دا راکړې ده، علم راله خدای دا راکړی چې ډز وشي زه ځای پیژنم چې دا بیا نه کوم ځای دغه کېږي، دا لګېږي. نو زما اوس دا خبره کوم چې باباجي دې سړي ته ووایه چې په ځای د دې چې دې زما نه تاوان غواړي، تاوان دې نه غواړي، انعام دې راله راکړي، انعام دې راله راکړي چې زما دونه تجربه شته. فکر دې رالی. قصه نمبر 2. سړی ونې ته ختلی دی، ونه ده دا ونې نه دا خاښ داسې راغلی دی. اوس په دې خاښ په دې ځای ناست یم دی او دا بیخي لګی دی، دا ول په تبرګي باندې وهي او خاښ کټ کوي او په حقه خاښ ناست هم دی. نو دې سړي ورته وویلي چې بچي السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچیه په دغه خاښ ناست دی چې دا کم ته کټ کې، نو که دا کټ شو نو د خاښ نه به ته اول مخکې راوغورځېږي. هغه ورته مخ راواړویل، بابا په کور کې د یو نیکه د لاسه تنګ یم، ته راته اوس بل نیکه جوړ شولې، خپله لار ویل شړه. بابا ویل بچیه ما خو نصیحت هم درته ومې کو، زه درنه لاړ. او که یاره سړی لاړې او دلته خو ده دغه واو ساده ګلو اقا خاخ باندې دی خوا ناسته دی او یخ وله وی چې کله خاخ هغه مات شوی دی نو خاخ دی خو په خاخ ناست یو د خاخ د راغورځېدو څه دیم نو د خاخ وزن لږ کم وګدو او دی خو یو ګړس چې مخې له راغلی دی راغورځېدلی دی چې درز ناری کړه نو په خوږو نه دی وی ولاکې چې زبرګو خو یې رانه لاړې ما خو یې رښتیا خبره کړې وه ولاکې چې زبرګو خو یې سړی رانه لاړې په ګوډه خپه باندې هو منډې وی سړی را لاندې کړی دی وی باباجي ویل زبرګې ویل ما نه یې پېژاندلې دقسې کار وشو راوغورځېدم خو ویل ته اوس وګوره زما څونه عمر پاتې دی ته خو ویل زبرګ هغه چې د زبرګ ته به پته لګېږي که نه چې د دې عمر ته خو ویل زبرګ هر څه راته معلوم دي هغه ویل بچیه زبرګ نه یم دا خو کار تجربه وه که نه چې ته په کوم خاغ ناست یې هغه ریبې چې هغه وغورځېږي نو ته به نه غورځېږې نه باباجي ویل ته زبرګې ما ته ویل زما عمر هخوا تې راتاو شو ویل نه نشي تللی هغه پورې چې ما ته دي زما د عمر ال نه ویل چې زما څونه عمر پاتې دی بابا پوه شو چې پرېږدي مې نه ورته بچیه ستا په عمر کې 3 زورتې پاتې دي څو زورتې 3 هغه هوا چې اواز وسوسي په زرته زرتتن طویلتن هغه نفحة الیمن تاسو نه دی ویلی ها نو 3 زورتې دي ته ویل پاتې دي ویل عمر دی والی دی نور بس په هغه ټیم کې خو ته د یېرې یو زورته خارجه شوې ده کور ته رامنډې وی په لاره بل هم خارجه شوې ده چې راورسېده نو ښځې ته وایي زر طلایي په کټ خوره کا کټ راله برابر کا مرم
ویل مرم هغه وایي څه چل شوی دی که روغ جوړ سړی را روان یې وایي مرم وایي نه وایي مرم ځکه دی راغلی نو ګوره مولوي صاحب دې ټیم کې دی انسان چې ده ته وویلې چې ته راغورځېږې نو دی ځکه را وغورځېدو چې د انسان ورته ویلي بابا ورته ویلي چې ته راغورځېږې که بابا خپل علم نه دا معلومات کړی دا سړی په خپله راوغورځېدو دا سړی په خپل عمل راوغورځېدو دا سړی په خپل صفاحت او قمقلتوب راوغورځېدو الله بابا خو په خپل علم او تجربه ویلو که بابا نه ویلی دا سړی راغورځېدو او کما لالیک نه ویم راښکلی د ګلدین دا کور لګېده د ګلدین کور خو دغه ځای نه په نښانه باندې په خپله باندې د ګلدین زوی خپل کور په خپله باندې شتو کما لیک نه و راښکلی نه به وی لګېدلی دا قرنګې مولوي صاحب که الله پاک په ابو جهل پورې کفر نه وی لیکلی بیا به ابو جهل کافر خپل اختیار به کافر الله پاک د دې لیک دا بنده د دې تابع کړی نه دی الله په ده باندې خپل علم لیکلی دی چې ستا فرض که ستا په حقله زما علم نشته چې سهار له به ته څه کې خو فرض که په تا باندې زما علم چې سهار له به ته څه کې زه نن هغه لیکل وکړم نو ته خو د دې لیکلو تابع نه یې ته په خپل اختیار به لګې زه به درنه خبر هم نه یم زه به کمره کې دننه ناسته یم ته به په خپل اختیار هغه کارونه کوې خو چونکې زما په علم کې دا و چې ته به دا کار کوې نو ځکه دا کار څه شو ملا صاحبه دا اوشو زما د دې لیکلو د وجې نه شوی نه دی نو ابوبکر صدیق په خپل اختیار ایمان راوړی خو خدای ته د مخکې نه خبرو نو هغه ایمان یې پسې لیکلی دی او ابو جهل په خپل اختیار باندې کفر او سرکشي کړې ده خو الله ته خبردارو نو الله د مخکې نه د هغه خپل علم څه کړی دی مولا صاحبه هغه یې لیکلی دی نو د تقدیر معنا څه شوله اسانه علمه تعالی بالممکنات قبل وجود الممکنات علمه تعالی بالممکنات قبل وجود الممکنات د ممکنات لا وجود ته نه دی راغلی د مخکې نه د الله په علم کې دا خبره شته دی چې داسې داسې کارونه به کیږي هماغسې به کیږي یو قضا ده یو قدر دی د قدر تعریف خو دې وپېژاند اوس په تا قدر باندې که حکم لګی نو آسان به پې لګېږي ځکه چې حکم هله لګېږي چې شیز معلوم شي قضا او قدر کې څه فرق دی نو حضرت اقدس غرغوشتوی نصیر الدین غرغوشتوی رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعه لی شخصیت تیر شوی یو میاشت مخکې موږ زیارت له ورغلي لی شخصیت ښه دی د دې وجې نه علما کرام غرغوشتو صاحب ته د دې صوبې او د دې علاقې شاه ولی الله وی رحمه الله تعالی احادیثو دا خدمت یې دلته دغه کړی دی دا راوړی دی ښه دی لکه شاه منصور بابا چې د قرآن شریف خدمت دې صوبې ته راوړی دی نو غرغوشتو صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې قضا او قدر کې هیڅ فرق نشته الفاظ مترادفه و معنا واحده دویم قول دا دی چې حکم ازلی اجمالی قبل الوجود دا قدر دی او حکم تفصیلی بعد الوجود دا قضا ده مخکې چې زمونږ او ستاسو باب له باندې کوم لیک راښکلی چې داسې به کېږي دی او به داسې نو هغه قدر و دا اوس چې موږ او تاسو هغه کارونه کوو نو دا قضا ده دریم قول د دې بالعکس دی چې حکم اجمالی قبل الوجود دا قضا او حکم تفصیلی بعد الوجود دا قدر دی دا سره مولا صاحب قدر دی علامہ احمد بن موسی الخیلی رحمه الله تعالی هغه فرمایي د قضا په حق لبانی چې قدر خو دقه دی چې دا کوم علم الله لیکلی دی قضا هو عبارة عن الفعل مع زیادة الاحکام
چې کله یو فعل کیږي او په ډېر مضبوطیا سره کیږي هغې ته قضا ویلی کیږي. ذکر دی عبارت عن الفعل مع زیادة الاحکام، دا د شرقاید عبارت دی. 62 نمبر صفحه په پخوانو چاپونو کې چاپونه ډېر شو. نو احمد بن موسی الخیلی دغه دی کې په 102 صفحه باندې وایي چې ویؤیده قوله تعالی، تایید د دې خبرې د الله رب العزت دا ارشاد کوي چې فقضاهن 7 سماوات. نو خیلی مولا فرمایي فهو من الصفات الفعلیه. تاسو شرقاید به ویلي صفات فعلیه به پیژنئ، وایي دا قضا د صفات فعلیونه ده. او شرع د مواقف هغه دا وایي چې ان القضاء هو ارادته الازلیه بالاشیاء، هو ارادته الازلیه بالاشیاء على ما هي عليه فيما لا يزال. نو د درې مطابق فهو من الصفات الذاتیه، دا د صفات ذاتیو د قبیلې نه. نو په قضا کې د دې دوو عالمانو اختلاف رالی. علامه خیلی ورته د صفات فعلیو د قبیلې نه وایي، او شرع د مواقف کې جرجانی رحمه الله ورته د صفات ذاتیو نه دغه کېږي، دا ویلی کېږي. دریم قول په دې کې نه دا دی چې ان القضاء اتمام الشیء اما قولا، یا خو ګوره دا قضا قولی وي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. احکم او کله نا کله دا قضا وی دا د غوی صاحب علیه رحمته فعلا وی فعلا فقضاهن 7 سماوات، دا اوس فعلی ده. نو وایي دا کومه چې فعلي ده نو دا د صفات فعلیو د قبیلې نه وګرځېده، او دا کومه چې قولي ده دا د صفات ذاتیو د قبیلې نه وګرځېدله. حاشیه د عبدالحکیم سیالکوټي رحمه الله مع البهیه چې ورته ویلی کېږي 288 کې ګورئ. دا په دې قضا او قدر کې خبره شوه. اوس راشه دې مسلې له چې دا مراتب د قدر دا وپېژنه. قدر 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 مراتب د قدر. په مراتب د قدر دې کې به دوه دغه موږ پیش کوو، یو به وروسته یو دا واوره. یو چې کوم دی قدر علمي دی، یو قدر ارادي دی، یو قدر کتابتی دی کوم لیکي راښکلی، او یو قدر د تقدیر الارواح دی چې ارواح الله تعالی په کوم اندازه مقرر کړي. یو تقدیر د بطن دی په دې خېټه کې ورته کوم لیکل کېږي، په دې خېټه کې ورته ماشوم به کوم ځای کې په بار ملکونو کې بل سیسټم چالو شوی دی، نه خبر یاست ذاتي په غوږ کې ودي یاست قدران. هغې اوس د دې 2023 کې د دې 1 جنورۍ نه به یو پروګرام سټارټوي، نو داسې په مشینانو باندې به ماشومان جوړوي. د سړي او د ښځې او د خاوند نطفه به راوړي، په هغې کې بیا اچوي، بیا به په هغې ته مشینان لګېدلي او یو لویه سلسله او لانجه هغې دغه کړې ده، دا جوړه کړې ده. فکر دی راځي د کوم ټیم نه شروع کوي؟ د 1 جنوري نه. په 9 میاشتو کې به هغه ماشوم حق دغه ته رسېږي. دا قدرتونه ورته الله ښیي، خو بیا هم ایمان نه راوړي. فکر دی راځي. نو دې ته تقدیر کوم یو ملاسه وایي؟ تقدیر د بطن، او بل تقدیر سنوي دی، کال په کال باندې. په لیلة النصف من شعبان کې بنا بر یو قول، په لیلة القدر کې بنا بر قول ثانی. تقدیر سنوي د کال یو تقدیر لیکلی کېږي، او یو تقدیر یومي دی، کل یوم هو فی شأن. فکر دی راځي. نو بعض وایي د یومي نه د دې شواروز والا تقدیر مراد دی، بعض وایي د آن والا هغې باندې اطلاق د یوم شوی دی، او یو تقدیر د محو او د اثبات دی. امام القرطبي وایي مفسر قرطبي چې کوم دی، 2 قرطبي دي. یو قرطبي چې دی نو هغه محدث دی، په مسلم شریف یې زبردست شرحه کړې ده، او یو قرطبي چې دی نو هغه مفسر دی، هغه په قرآن شریف باندې ښکلی تفسیر لیکلی دی، احکام القرآن د قرطبي ورته یو استاذ بل شاګرد دی خپل مابین.
نو تعریف د قدر د محو او د اثبات. نو امام القرطبي وای په خپل دعاګانو کې دا شامل ک چې یا الله که زما نوم دې په سعیدانو کې لیکلی برقرار وساته، که زما نوم دې په رجسټر د بدانو او د بدبختانو کې لیکلی، خدای دغه بدبختونه ختم کا ورانې کا او د نیکبختو رجسټر لی راوله. ځکه تا په خپل کتاب کې فرمایلی دي چې یمحو الله ما یشاء ویثبت، یمحو الله ما یشاء ویثبت. په تقدیر کې پنځه مذهب دي. نور الانوار کې تاسو درې ویلي دي، پنځه مذهبونه راته ویم. یو د متقدمینو قدریو دی، یو د متاخرینو قدریو دی، یو د معتزلو دی، او یو د جبریو دی، یو د اهل سنت والجماعت دی. متقدمین قدریه لکه معبد جوهنی، عمر ابن عبید، د دیو نظریه دا ده چې دا تمام موجوداتو قبل الوجود پروردگار عالم ته معلوم نو، کلا وحاشا. دونه غلط عقیده ده. دا تمام موجودات قبل الوجود پروردگار عالم جل جلاله ته معلوم نو، او دارنګ تمام احوال د دې موجوداتو دام ورته معلوم نو. مثال وی داسې دی لکه ما او تا ته د واده نه وړاندې د خپلو بچو تعداد معلوم نه وي. لکه دی دی که سلمان مولي چې وایي زه واده کوم، نو صاحب علیه رحمت ده ته د بچو تعداد د اوس نه معلومیږي، لا واده کړی نه دی. دقه رنګې خدای ته علم معلوم نو چې دا مخلوقات به پیدا کېږي، پلان دومنه دومنه دومنه، دا کار به کوي، دا به کوي، دا به کوي، دا قصه. نو دا خو موږ او تاسو په علم کې نه راځي، د الله رب العزت په علم کې خو شته. دا رې د متقدمینو قدریو ده. او متاخرین قدریه وایي چې موږ خو ډېر ګزاره حالي، موږ وایي چې دا موجودات قبل الوجود پروردگار ته معلومو، احوال د دې موجوداتو قبل الوجود الله تعالی ته معلومو، خو بنده د دې فعل اختیاري خالق په خپله دی. بنده ته خالق وایي، د خالق مرتبه بنده له ورکړي. درې مسلک د معتزلو دی. هغې وایي چې د افعال اختیاریو او د غیر اختیاریو د دې دواړو فعلونو خالق عبد په خپله باندې دی. او څلورم مسلک د جبریو دی. وایي دا انسان مجبوري محض خالص مجبور دی، کل حجر المرمی، د غورځولې شوي کاڼي په شان ترې که ته ولې څونه تیزه لته ورکې نو ډېره منډه وی، او که په ورو ولې لته ورکې نو لږه منډه وی. په شان تره څانګې دی چې هوای اخوا اړوي او هوای دې خوا اړوي، په خپل اختیار دا څانګه اخوا او دې خوا غړېدلی نشي. پنځم مذهب د اهل سنت والجماعت د ائمه اربعو د دیو دی چې الله خالق دی د بندگانو د کل افعالو، او بنده کاسب دی د خپلو افعالو. کسبی بنده کوي، خلق الله کړی، او خلق د خیرم خیر دی او خلق د شرم خیر دی. او کسب داسې دی چې کسب د خیر خیر دی او کسب د شر شر. دا ری د اهل سنت والجماعت زمونږ دا. بل مبحث پکې دا دی چې دا قدریان په درې قسمه باندې دي، درې ډلې دي د قدریانو. یو ته قدریه ابلیسیه وایي، یو ته قدریه مجوسیه وایي، او یو ته قدریه آیسه وایي. قدریه ابلیسیه چې نسبت د ګناه الله رب العزت ته کوي، العیاذ بالله. لکه شیطان هم دا کار کړی، په بیما اغویتنی، په سبب د هغه چې تا پې زه ګمراه کړم، چې تا پې زه ګمراه په خپله شو ورړی په الله پاک باندې. داسې ظالم دی، بې ادبه دی. په بیما اغویت
دغه یو استاد چې کوم دی د یو شاګرد سره ډېره مینه وه نور شاګردانو د هغې پړه کې فتوجس ما حجس فی افکارهم فقرأه ان بعد الظن اسم کوم ځای مې وویل لکه رواهو مقامات مې درته وویلي نو هغه دا کسان ټول راغونډ کړو قیمتي پیلۍ د یو شاګرد له ورکړه چې ماتې کړه هغه ماته نه کړه بل یې ورکړه بل یې ورکړه بل یې ورکړه چې دا قیمتي پیلۍ د استاد راته وایي قیمتي پیلۍ ده ولې ورله تاوان ورکړو ماتې یې نه کړه چې هغه کوم شاګرد د غوث صاحب علیه رحمته چې ده ویل دا ښه سړی دی هغه دا پیلۍ ورکړه چې خړس راوي ویل ماتې کړه نو بس هغه ماته نو بیا ورته وایي ولې دې ماته کړه وایي جي خطا شو تیر وتلم غلط شو ټی نه شو دا اوس ګوره ده ته یو خو دا د چې ده ته ما وویل پیلۍ ماته که نو دا دې ولې نو ته تپوس وایي چې ملګري نه وکئ ولې وایي د استاذ دا امر او دا خوله د پیلۍ نه ډېره قیمتي ده ځکه ما دا پیلۍ ماته کړه او بیا ورته استاد وایي ولې دې ماته کړم چې دا ځای ما ورته تا ویلي جي تا ویلي جي وایي نه جي زه تېر وتلم ګوره نسبت دی بیا د خطا خپل ځان ته کوي استاذ ته نه کوي او دغه صحیح دی فکر راغلی نو صاحب علیه رحمته مسله ترېنه دا دغه شوله دا راووتله چې نسبت د خطا سړی په ځای د دی چې بل ته کوي ځان ته کوي بیا خاص کر سلفو ته کابرین ته دا نه ګوره دا یاد ساتئ مرشدین او استادانو خطا به هم هغې له محمل ښایسته ګوري د ځان نه به بیا دبه نه دغه کېده سادې نو دې ته قدریه ابلیسیه وایي چې دغه رک په من کې رانشي او بله قدریه مجوسیه دي دوه خالقه مني خالق د خیر وی الله دی او خالق د شر وی دا بنده دی او بله قدریه آیسه دي نا امیده وی دیو دیوال ته ډډې والی دي هلکه پاسئ که نو ولې مړه وی که جانم له پیدای نو اسیم جانم له پیدای سله به نیکي کوو او که جنت له پیدای نو اسیم هم جنت له ځو نو سله ځان په دې یخنۍ کې کړو دې ته څه ویلی کېږي قدریه عیسی ناامیده دا درې واړه فرقې په تاوه کبرا د علامه ابن تیمه دویم جل او په 300 صفحه کې او الاستقامه د کتاب دی بل د علامه ابن تیمه ړومبي جل او 433 کې دا خبره ذکر کړې ده عمل به کې کار څنګه موږ لیکلي خو موږ به څه کوو ملا صاحب عمل به کوو دي کې په خپله باندې دغه دي دا روان دي زمونږ سلفي صالحین هم داسې وو چې بعضې سلف به د سابقین یریدل چې زمونږ د الله په علم کې څه لیکل شوي او بعضې سلفو دا به د خاتمین یریدل د کم چې به د سابقین یریدل دا یاد به ویلو چې ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها او چې کوم د خاتمین یریدل انما الاعمال بالخواتیم او بعضی سلف زمونږه ابد ضیاء الوقت بلا عبادت نه یریدل چې دا وخت رانه بې ځایه لاړ نشي نور کارونه د الله رب العزت دي که قبولي که جنت له به بوځي که قبولي نه کوو جهنم له خو درې قسمه سلف صالحین په دې کې خاص څوک د سابقین یریدل څوک د خاتمین یریدل او څوک د ضیاء الوقت د دې نه یریدل او په هیچا باندې مولوي صاحب امن د آخري خاتمې نشته خو په انبیاو باندې امن دی دا ټکی یاد ساتئ مینا انبیاء کرام مامون دي د سوء الخاتمین او ما تعالی دې نه مامون نه یې الله پاک دې زموږ او ستاسو ایمان نصیب کړي اوس راځه ملا صاحبه په دې تقدیر کې بلا دغه دا مسائل دي شرح د اشارات د محقق توسی عبدالحکیم سیالکوټي شرح د مقاصد د ټولو خبرو ته چې په زیبې خسه ډېره زیاته دغه کې ګرانېږي خو دا یو مسله ترېنه لږه رادغه کوي دا معلومه کوي چې د قدریو په حقله باندې ستاسو څه خیال دی چې دا قدریه څنګه خالق دي قدریه نو ګوره د قدریو عقیده خو درته ما وویله د هغې عقیده داسې ده چې الامر انف امر انف دی انف دیو دی ته ویلی کېږي انف اصل کې دا د عربۍ ژبې ټکی دی هغې باغ ته ویلی کېږي هغې باغ ته
چې لا ګیا پکې را ټوکېدلي نه ایله اوس را وټوکېږي مخکې نه پکې ګیا نه مقصد یې د دې دا دی چې هېڅ شی لیکل شوي نه دي مخکې نه خدای ته څه پته نه وه والعیاذ بالله او دا چې دی نو وروسته چې دا څه کېږي بس دقه کېږي خو مخکې نه کوم لیک راښکلی شوی نه دی د دې قدریانو حکم څه دی امام مالک صاحب امام اعظم صاحب امام شافعي صاحب رحمهم الله تعالی د درې واڼو په دیو باندې د کفر فتوا لګولې وه تکفیر یې دیو لره کړی و تکفیر خو چې هر کله په دیو باندې دا د کفر فتوا ولګېدله نو بیا یې ځان لږ برابر کړو عقیدې وښودوله لږ د خپلې عقیدې نه واپس شو د الله تعالی د علم قایل شو چې نه علم د الله تعالی خو شته ده دا موږ چې وایو متاخرین قدریه چې علم د الله تعالی خو او د مخکې نه خو دا لیک مې که دا نه دی راښکلی شوی امر عنف دی نور علم د الله تعالی کې خبره وه د علم د تقدیر نه وی منکر نه خو د کتابت د تقدیر نه وی منکري نو چې دلته دیو لږ ریوس شو عقیده کې لږ چینج راوستو نو فتوا د کفر هغه هم دغه شوله دا بدله شوله او تحقیق د مقام داسې رالی چې تقدیر په اعتبار د حکم سره مخکې اقسام اوس په اعتبار د حکم سره په درې قسمه دی یو تقدیر علمي دی بل تقدیر کتابتی دی او بل تقدیر ارادي دی تقدیر علمي خو دا معنا ده چې مخکې نه دا هر څه خدای ته معلوم و خو د دې خو دا متاخرین قدریه قایل شو او تقدیر کتابتی دا معنا چې دا هر څه د مخکې نه لیکل شوي دي خو د دې هغې انکار کوي او تقدیر ارادي دا معنا چې دا کوم څه کېږي نو د الله پاک په ارادي او په مشیت باندې کېږي نو ارباب الفتوا کومه فتوا ورکړه هغې دا فتوا ورکړه چې د 1 نمبر قسم تقدیر نه منکر کافر دی او د 2 او د 3 نه منکر فاسق او مبتدع دی نو بدعتیان اصل کې دغه خلک دي که دی د 2 نمبر او د 3 نمبر نه منکر اغا فاسق او مبتدع دی فکر دی رالی نو ګوره هغه د کفر قدریه متقدمینو باندې د کفر فتوا لګېدی شي خو په دې رستو باندې د کفر فتوا نه لګېږي او که ته یې خو تاویل کوي او په مسلم ثبوت کې دی ویلی چې والمؤول لا یکفرو نو ګوره دا خبره عام نه ده شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایي چې 3 قسمه باندې تاویل دی یو هغه تاویل دی چې د قطعي خبرې خلاف وي قطعي مسلې خلاف وي دا تاویل دا بے کفر دی یو هغه دی چې هغه د ظني خبرې خلاف وي شرعي ظني خو ظني په منزله د قطعي باندې وي لږه مضبوطه وي نو دا سړی فاسق او مبتدع دی او بل هغه دی چې هغه تاویل کوي په ښې طریقې سره لکه یتربصن بانفسهن 3 قروء کې شافعي صاحب هم تاویل کړی دی او موږ هم پکې تاویل کړی دی نو دی والا دا مؤول ماجور دی عند الله چاته یو اجر ملاویږي او چاته ډبل اجر دغه کېږي دا ملاویږي نو دا د تقدیر متعلق څه شوله ملا صاحبه مسله شوله بسم الله خجی باب الایمان بالقدر په قدر کې بحث ولې معنا دی کې ډېرې مسلې دي بس دومره ستاسو دپاره کافي دي انشاءالله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله لكل الله تعالى مقادير الخلائق قدرنا د دې مخلوقاتو مخکې د هغې نه چې پیدا کړي اسمانونو لره او ځمکې لره ب50,000 سنه کله لیکلي 50,000 کاله وړاندې یا 50 ټارګټ دی یا اشاره ده ډېر زیات عمر ته لکه عرب چې ډېر یادوي 50 او 90 یادوي او موږ چې ډېر یادو لکه څه 100 خو نه دي موږ څه یادو 100 د کثرت دپاره یادو الله دا لیکلي دي سماوات نه وړاندې څو اسمانونه دي و نو دا سماوات خو جمع کثرت ده د جمع کثرت اولنۍ شروع د کوم ځای نه د جمع کثرت شروع د کوم ځای نه
تاسو ته سبق چل دي زده کوم د تدریس درس کې چې لچې راغلی هغه د سکونو طالب نه به تپوس وکړي او بیا خپل مابین کې خبرې اترې کوي ته به خپل چی وتسکي نه کنه نو سماوات دا جمع کثرت دا او جمع کثرت د لسو نواله د سی پسې زا دین خدا معلومی اسمان ډیر دی جسه جواب دا دی چې دا خو اسی د قیدی مطابق چې دا جمع کثرت د قیدی نحوی او د صرفیین معلومیږي خدای باندې سبع سماوات تصریح راغلی دا نو د تصریح مقابله اسی اشارات او دلالت نشي کولی خدا جواب زما نه خوښي ښه جواب دا دی مولا صاحب ښه جواب په دې کې نه دا په حاشیې د مختصر معنی کې د هدایت النحو کې شته که چا وکتل چې په دې جمع قلت او جمع کثرت په دې تعریف کې دوه قول دي یو قول دا دی چې قلت دې ته وایي چې درې نواله تر د لسو پورې او جمع کثرت لس نواله زپسي دغه تعریف موږ نه کوو دویم دغه د محققین دا وایي چې جمع قلت دې ته وایي چې د دریو نه شروع شي خو په لسو بریک ولګي او جمع کثرت دې ته وایي چې د دریو نه خو شروع شي خو په لسو بریک نه لګي مخکې پکې ځانو چې په دغه باندې والي نه بیا خو پروا نه کوي دریو دپاره جمع کثرت راتلی شي څلور پنځه شپږ اوو دپاره هم راتلی شي نو سماوات دا معنا شو بس لکه زه هم ومسکم څوک اسکي وایي نو دای 50,000 کاله وړاندې لیکلي قال فرمای وکانا عرشه او عرش د الله رب العزت علی الماء په اوبو باندې عرش د الله رب العزت په اوبو باندې د دې دا معنا ده چې لاندې اوبه وي بر عرش په منځ کې هېڅ قسمه حایل بل نو نو د اوبه اوس اول وي که دا عرش اول دی او که قلم اول دی دې ټولو کې چې کوم دی اقوال دغه شوي دي دا راغلي دي جمهور عالمانو رای دا ده چې قلم اول پیدا شوی دی فکر دی او دا علامه ابن تیمیه او د ابن القیم رحمهم الله رای دا ده چې اول عرش پیدا شوی دی روایت په دواړو باندې شته لیکه دی په دې باندې روایت هم شته دی چې الک اول اوبه پیدا دي د دې دواړو نه وړاندې اول اوبه پیدا دي ولی امام رازی رحمت الله علیه روایت راوړی چې کله الله د دې کائناتو د پیدا کولو اراده وکړله نو یو ملغلره پیدا کړه فنظر الیها هغې ته نظر وکړو نو فصفارت الماء د هغې نه اوبه جوړې شوې هم د هغې اوبو نه الله تعالی بیا دا کائنات ساز کړه وجعلنا من الماء كل شيء حي هغې نه پیدا فکر دی رالی دارنگی صاحب علیہ رحمتا دا روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح یو روایت کې غیر آغلی چې ټول نړم بیغه دا ټول دا اول دا حقیقی اول نه دا اضافی وی په نسبت سره یو بل تا ولی بل چاته ولی مولا صاحبه بل تا دغوی دا اول دا شرح الصلاة الصغرى ورته شرح الصلاة الصغرى هغه روایت د لاندې هغه حامش کې لاندې لیکلي دي چې موږ دا روایت نه دی موندلی په روایت د ابو هریره صاحب نه دا دغه راغلی دی چې ما رسول الله وسلم فرمایي چې جبریل امین ته ما دا وویلې چې ته کله پیدا شوې تا څه لیدل یاره جي نور مې څه نه لیدل خو یو ستوری به او یا زره کاله بعد به دا ستوری راکاره شو بیا به پناه شو بیا به اویا زره کاله بعد بیا راکاره شو بیا به پناه شو بیا به اویا زره کاله بعد بیا راکاره شو بیا به پناه شو وی دا ما 2 زره پیری لیدلی دی وی کنت ذاک الکوکب شرح الصلاة الصغرى د مسعودي خو لیکن دغه دا دی لاندې ورته لیکلي چې لا اصل له به هر حال خدای نه نور علم دی چې څه مسلې دي ها نو راځه وکانا عرشه علی الماء او عرش دا یو داسې مخلوق دی چې دا په دې کائناتو باندې داسې
دا کائنات د دې د لاندې دي دا پرې رابند دی دا کوم دغه چې راځي چې دا انور د عرش د لاندې سجده دا وسم د عرش د لاندې سجده کوي ځکه دا عرش په دې ټولو باندې داسې حاوي دی لکه دې راغلی عرش معلا چې دی د دې 3,60,000 ګوډونه دي 3,60,000 دا د دې ګوډونه دي داسې یو نټ ډبرې غونته کي چې هغه ډېر ګوډونه 3,60,000 د یو ګوډ نه د بل ګوډ پورې د 3,00,000 کالو مزل دی دا ډېر لوی مخلوق دی عرش عظیم متوي وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر هر یو شی په قدر باندې حتى العجز والكيسي حتى العجز والكيس حتى دریو پر راتلی شي خو دلته دوه راتلی شي درې نشي راتلی لکه دی راغلی اموتو وفي قلبي من حتی وایي زه به مړ شم خو په زړه کې به مې حتی شک دا ختم نشي ولې وایي جرم ورکوي رپ هم ورکوي او نصب هم ورکوي کوم ځای کې دې ویلي دي نفحة العرب کې یادېږي دي ملا صاحبه مثال یې څه ورکړی دی عقل تو او که نه سمکه مثال یې دغه کړی ورکړی دی ځکه دغه ځای په لیکلو کې به جمع وکړو جمع کې کبان ډېر کبان به کم میاشت ګوري ذوات الرا کې کبان خورئ کم میاشت کې ذوات الرا ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر لږې ورځې پاتې دي که کبان خورئ همدای ورځې دسمبر ښه ذوات الرا کې د کبانو پیدا دا سیوا ده په نسبت د دې نورو میاشتو باندې نو هر یو شی وروره په قدر دی حتی چې عجز او هوښیارتیا عجز دې ته وایي چې سړی د یو کار نه چې لکه تقریر کوي بس پاتې شي کوي ستا معنی هوښیار دی چالاک دی هر یو کار په نسکوټر باندې سټارټ کو خو نه د شي روانولی نه د شي سټارټولی نو دا عجز دی او سټارټوی شي ګرځوی شي دا کیس دی هر یو دا حتی دا چې د انسان دا حالات هم لیکل شوي چې دا به سادهی دا به هوښیاري دا به عاجز وي دا به کیس وي دا هر څه د انسان دغه کېږي دا لیکل کېږي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى حجت بازی وکړه باب آدم او موسی علیه السلام راجح دا چې دا په اعتبار د ارواح سره دا مناظره شوې ده مناظره عند ربهما فحجانو غلبه حاصل کړل په حجت کې آدم علیه السلام موسی په موسی علیه السلام قال موسی نو موسی علیه السلام موسی علیه السلام نوم قرآن شریف کې 136 کرت راغلی دی نو موسی علیه السلام وی انت آدم تا آدم الذي اغای خلقك الله چې الله تعالی پیدا کړو بيدی په خپل داسې قدرت سره ونفخ فيك من روحه او پوکی والے پتا کې من روحه د دې روح اضافت پروردگار عالم ته تشریفا شرافتا ده واسجد لك ملائکته پس سجده کړي تا ته ملائکه خپلې د ملائکه باب آدم له تعظیم سجده کړي او د عبادت والے نو کړي او په نورو شریعتونو کې دا روا وا صرف زمونږ شریعت کې دا منسوخ شوی ده سجده د تعظیم موږ ته حرام او زمونږ په شریعت کې وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس دی آیات کی وہ توجیحات تھی انشاءاللہ تفسیر کے بعد خیر آگا پڑھاو واسجد لك ملائکته واسکنک استوگ نے در کڑی و تعالی را پی جنتی پخپل جنت کے چی جنت عدن دے ثم احبت الناس بیتارا کس کو داخلک بخطیئتک پخپل خطا باندے الى الارض زمکتا پدی باس روان دے چې دا د باب آدم علیہ السلام خطا د کمی قبیلی وام قال آدم ویلی آدم علیہ السلام انت موسیٰ موسیٰ آغی چې غوره کړی تعالی اللہ تعالی برسالته و بکلامه اللہ دل پیغمبری در کړی دا اللہ پاک در تا کلام کړی دی موسیٰ علیہ السلام سره اللہ کلام کړی او کنیو کړی و سره موسیٰ علیہ السلام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ او علامه ابن شاهین رحمه الله دې درې وانه لیکلي چې موسی علیه السلام د الله پاک نه تپوس کو چې خدای دا تا چې ما سکم کلام وکستا کلام عمده دی یعنی مقصد دا دی په دې صفت او په دې انداز او په دې مقدار دی موسی علیه السلام ورته وی الله پاک ورته وی موسی علیه السلام زما د کلام انداز دومره ډیر دی
چې دا ما څونه مخلوق پیدا کړی، تمام انسانان، پیریان، ملائک او نور مخلوقات، د دې ټولو د دې ژبې طاقتونه چې راغونډ کړي او د اوازونو طاقت یې راغونډ کړي، یو ځای یې راولي، د دې نه زما د کلام طاقت سیوا دی. خو زه تا سره په هغه زور خبره کوم چې څونه تا برداشت کوی شي. زه تا سره د 12,000 ژبو په طاقت باندې کلام کوم، 12 یا 10,000 په دې طاقت باندې زه تا سره کلام کوم. که په خپل طاقت د کلام تا سره کلام وکم، موسی علیه السلام ته به نیست او نابود وګرځي، نیست او نابود به. هلکه موسی علیه السلام سره الله پاک دا خبرې ولې کړي؟ نو د دې وجې تواضع ښودلې ده، د کې سخته عاجزي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نه عاجزي پکې نه وه، خو نور پیغمبرانو په نسبت پکې عاجزي دا ډېره زیاته سیوا وه. نو عاجزۍ کې دونه کم کلام دغه شی ده. یو دویمه وجه هم شته چې موسی علیه السلام ته خدای نه تپوس وکړو چې دا ما سره د کلام ولې وکړو؟ دا عظیم شرافت دی په دې مخلوقاتو کې، دا تاج جسمه په دې سر د څه وجې نه کېښوستو؟ ویلي تا چې ګړې څرولې نو یوه ګړه ستا نه وتښتېده، ډېرې منډې پسې تا ووالې، هغې هم درنه والې، ډېرې ته ستړی کړې هغه ګړه، تا بیا قابو کې راوستله، نه دي وواله او نه ورته قار شوې، نه دي وواله او نه ورته قار او په غضب شولې او خپلو نورو ګړو خواله دې راوستله. ما په هغه ټیم فیصله وکړله چې زه به په خپل کلام باندې تا مشرف کوم. لکه دې راغلي نو تواضع، حلم، عجیزي ښه شی دی. ثم نو استفاک الله برسالتي وبکلامي واتاک الالوا درکړي تا ته تختې فيها پای کې تبیان کل شی، بیان در یو شی دی. اللهم انا نحمدك على ما علمت من البيان والهمت من التبيان. دلته د بیان او تبیان کې درې فرقونه دي. زیارت المبانی تدل على کثرة المعانی خو غالبا په دې کې تبیان او بیان دار یو شی دی. کل شی وقرب کان نزدې کړی دی تعالی را نجیا مناجیا، نجات مناجات کوونکې. فبکم وجدتانو په څونه تا مندرې دي چې لیکلی دی تورات مخکې د هغې نه چې زه پیدا شوی یم، زما د پیدایش نه څو کاله وړاندې تورات لیکلی دی. قال موسی علیه السلام 40 عاما، ستا د پیدایش نه 40 کاله مخکې تورات لیکلی دی. قال آدم فهل وجدت فيها، تا مندرې دي په هغې کې مضمون د دې چې واسوا آدم ربه فغوا، دا مضمون دی هلته مندرې، واسوا آدم ربه فغوا. د دې آیت ترجمه به چاله ورځي؟ ترجمه دا ده واسوا آدم خلاف کو بابا آدم علیه السلام د خپل ربنا، هغه ته کومه ونه ویلې وه مه خوړه، نو هغې وخوړله. د عصا اطلاق د ادنا نه ادنا خطا او خلاف نواله کفر پورې کېږي، خو دلته هغه ادنا مراد ده. خلاف وکړو بابا آدم علیه السلام ربه د خپل ربنا، فغوا دا ترجمه هونه کې چې ګمراه او کن خیر کو دا ځکه زه کوم. فغوا فجهلا انها تلك الشجره. بابا آدم علیه السلام ته دا پته نه وه چې دا ما ته کومه ونه ښودلې چې دا مه خوړه، دا هغه ده، خطا اجتهادي وه. شاه منصور باباجي رحمت الله علیه ډېر ښکلی مثال دغه کې ورکوي. کوکنار وما ادراک ما کوکنار، کوکنار و پیژنئ که نه؟ د کوکنار دا پټی کرلی وو نو مزدور یې وله راوستو د ګوډ دپاره، نو د کوکنار دا ونه یې ورته وښودلې، ویل دا مه ووه دا، او نور ویل یې دا ټول ووهه، چا دې ورته ښودو؟ هغه ویل بېغمه شه. هلاړی د چی بندوبست یې ولکاوه چې 10 بجو ده پهلوان دغه و ده مزدورو چې 10 بجو یې وله چی دغه کوه ده راوړو خیر یې وکړو، پټی بیخي د بیخه ختم کړی دی، کوکنار هر څه ختم کړي. سړي باندې توره شپه شوه چې یا لکه تا خو زه تباه و برباد کړم، ټول هر څه دې والي دي،
تا ته ما نه ویلي چې ګوره دا ونه ما ویل جي راشه ستا هغه ونه مې نه ده والي ما ویل چې دا خو ټول یو شانته ونې دي رانه غلطه نه شي وي نو هغه دا د واسکټ یې پې د پاسه ایښودی واسکټ یې ترې راغلی کړو هغه هم په واسکټ ماته کړی و نو د بابا آدم علیه السلام دا خیالو چې دا ونې راته یاده کړې ده دا ورته پته سوه چې د دې جنس هغه بل ځای کې به هم زه نه خورم او دلته بابا آدم وایي دا ویلي وو پروردګار ته چې زما د سرم دا خیال نو زما د زړه نه ته خبرې چې لاستا نوم به علي داسې ارامي به یو دروغ به وایي شیطان حل ورته ویلي وو که نه شیطان ورته وقاسمهما اني لکما لمن الناصحین هغه دوکه کړی نو ګوره په غوا معنا دا ده په جهله انها تلک الشجره په دې نو پېښې چې دا ګینې هغه ونه ده چې کوم نه زه منې شوی یم نو منسوسي خطا شوه که د نظایرو والا خطا شوه دې ته نظایرو والا خطا وایي کومه خطا وایي ملا صاحب د نظایرو والا یوه دویمه ده د ملا صاحبه فغوا معنا نامراد شو د مقصد نه بابا آدم دا ونه ولې خوړله هلکه ډسپرین ګولۍ دې ولې دوه واچولې چې پړم پریشر مې را کم شي نورم وخاتو کله خو دا ډېر خطرناکې دي کله سړی ګوره تحت التراب کوي ښه فکر دی ډسپرین ګولۍ ډسپرین ګولۍ ولې واچو چې پړم پریشر دا را کم شي هغه پسې پړم پریشر نورم وخاتو ښه دا په قراءت د زنانو کې ته پړم پریشر وایي نو ګوره مولوي صاحب بابا آدم ته دغه ویلي شیطان چې هل ادلک علی شجرة الخلد بیا به ته نوځي ستا نه به ملک فرشته سازه شي دیم جنت کې به خلارې ګرځي او مزې به کوي نو بس هغه وویل راشه چې دا د شجرة الخلد دا خو بس وی خوره نو شجرة الخلد دې وخوړه چې شجرة الخلد دې وخوړه صاحب علیه رحمته نو پته ورته ونه لګېدله صاحبه چې دا خو د وتلو ذریعه جوړه شوله نو په غوا د ده خو د خلدوالي تمه وه هغه خبره د اخراج راغله د جنت نه احباط یې وشو د جنت نه احباط ته خبره لاړه نو خپل مقصد کې نامراد دا مسله نو عصوا آدم ربه فغوا دا دوه توجیه مې راته وکړې زمونږ د ناوګۍ شیخ صاحب هغه به درېیمه ترجمه کوله وایي وعصوا معنا دا د چې وشاغا په الملایکتي په ملایکو کې دا خبره خوره شوله چې عصوا آدم ربه فغوا ان الله دا نه دي دا ملایکو کې بابا آدم چې یادېده موږ چې ته سجده کړې وه نو هغه خو هغه ونه خوړلې وه د الله هغه خبره یې ونه منم دا خو خلکو دا ویلي مخلوق ویلي ها وشاع فی الملائکة عصوا آدم ربه فغوا قال نعم بالکل دا مې په هغه تورات کې دا مضمون مندلی دی ویل افتلوموني ته ما ملامته کوې علا په دې باندې چې زه عمل وکړم یو عمل چې لیکلی غیر الله تعالی په ما باندې چې زه وکړم هغې لره مخکې د هغه نه چې پیدا کړی دی ما لره بې 40 سنه 40 کال 40 کاله مخکې په ما پسې یو لیک راښکلی هغه به زه کوم نه فحج آدم نو غلبه په حجت کې حاصله کړه بابا آدم په موسی علیه السلام نو هلکه که دغه فرعون او ابوجهل دا ووایي چې په ما پسې خو 50,000 کاله مخکې لیکلی دی نو ته په هغې ما ملامته کړې نو بیا به ته څه نو د فرعون او د ابوجهل مثال بلا تشبیه د چڼې دی بلا تشبیه د چڼې دا ځینې قصه زه ځکه کوم چې دې نه غیر سړی پرې نه رسېږي په مزغو کې خبره به خپ کوي باسي هلکه چڼې دا خو دې مشرانو ته ګوري مشرانو سره استوګنه کوي هغوی زده کوي که نه فکر دی راغلی نو دا یو مشر طالب دی بل مشر طالب ته ویله یوه څو ورځې به یې وشولې دا لحیه مبارکه مې ویلې خارښتېږي لحیه مبارکه مې خارښتېږي چڼې لحیه څه پېژني دا ټکې بله ورځ دی پې روان دی دا یو چڼی دی بل چڼي ته لګی دی په دې ځای چې ګوتې راکاږي دغه خپل مشر هغه عادت غونته کې کوي په دا ځای چې مږي او دا بل چڼي ته وایي یاره دا څو ورځې وشولې چې دا هیه مبارکه مې خارښتېږي نو موږ ورته وایي ابوجهله او فرعونه
دلته چې دا کم اعتذار بالقدر بابا آدم کړی دی نو دا پس د غفران نه کړی دی او دا په عالم الارواح کې کړی دی. په عالم الارواح کې اعتذار بالاقدار دا جایز دی او بس د غفران دغه نه د سیئې نه دا هم جایز دی. دا د خپل تسلی دپاره دی. لکه زه به دې ټیم کې ووایم چې یار دا څه په ما باندې وشو چې لږ وختي یو 3 کاله مخکې د طالبۍ له راوتی وې نو څونه به څه وي ډېر علم به مې حاصل کړی وي. وینې بیا وایي مړه لکه دا تقدیر لیک دی بس ما دا تقدیر به د دغه ټیم نه نو مقرر 3 کالو نه بعد به مقرر نو ځان له پې تسلي ورکوم نو تسلي پې ځان له ورکوی شي بابا آدم پې ځان له تسلي ورکړ. دا خو دته دا ګناه معاف شوي ده ګناه هم نه وه خطا ځا ته الله پاک معاف کړې ده که نه ده معاف کړې ده نو د هغې نه بعد پې دې اعتذار کوي او ابو جهل او فرعون ته معافي نه ده شوې نه به ورته وشي نو د هغې اعتذار بې ذاتې شو داسې اوس پې پوه شو. وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نبی چې صادق دی او تصدیق شوی دی چې ان خلق احدکم بشک پیدایش دی او د تاسو نه یجمع را جمعوالی وشي په بطن امي په خېټه د مور د کې 40 یوما 40 ورځې نطفه د منی وي ثم یکون علقه بشک وینه وي مثل ذلك دقه 40 ورځې کې تبدیلی راځي ها ثم یکون مضغه مثل ذلك به د غوښن وړي شي په مثل دغه 40 باندې بیا راولیږي الله تعالی د ملایکه په 4 کلماتو باندې نو ولیکي عمل د ده و اجله نیټه د ده و رزقه رزق د ده شقي یا سعید دې دو کې یو لیکي او راځي کنه یا شقي ولیکي یا سعید ولیکي ور شقي په دې سعید باندې مخکې منهم شقي و سعید یو قرآن شریف ته دغه راغلی او په قرآن شریف کې شقي ولې په سعید باندې مقدم کړی دی شقیان ډیر دي سعیدان لږ دي کثرت شقیانو ته څه ملا صاحبه اشاره راغلی. ثم ينفخ فيه الروح بیا به پوکوالی شي په ده کې د روح والذي قسم په هغه ذات باندې لا اله غیره پیغمبر علیه السلام قسم وخواړو. پیغمبر علیه السلام 80 قسمونه په ټول عمر کې خوړلي دي او ما راته ویلي چې څو قسم باندې قسم دی 6 قسمه باندې تیر شوی دی چې ان احدکم بشک یو تن تاسو نه عمل کوي بعمل اهل الجنه حتی تر دې پورې چې نه په مابین د کې په مابین د جنت کې مگر یو غز یو تپاتی هداسې مثال پته ور دی تمثیل لقربها دی نو راوړاندې شي په د باندې لیک د خو جانمي لیکلی شوی دی کنه نو عمل وکي په عمل د اهل النار باندې داخل شي جهنم ته په خپل عمل په لیک نزي په خپل عمل زي او خدای ته پته و چې دی به خي اخیره کې به دی خرابي شي. وان احدکم لا يعمل بعمل اهل النار حتى تردي پوری چې نه وي بينه وبينها الا زراغ نو راوړاندې بشي په د باندې لیکو نو عمل وکي په عمل د اهل جنت باندې نو دی به داخل شي هغې ته نو د تصور علی مولا صاحبہ 40 ورځې رالی 40 او مسلم شریف سره واړه دویم جلد او 333 صفحه واړه اذا نبی پاک فرمای اذا مر بالنطفه 42 یوما 42 ورځې چې په واوړي او پاغي کې بیدار اغلی دي چې په تندی باندې وته لیکل وکي په تندی باندې وته لیکل وکي نو ګوره هلته لیک په 42 ورځو کې راغلی او دلته لیک په 4 میاشتو کې راغلی 40 چې دا ټول کومه راجمه طریقه محمدیم چې دا ټول راجمه کې څه جوړېږي ملا صاحب شپږ شریطې جوړېږي نو 120 ورځو کې دلته پې لیکل رال په دې روایت د متفقون علیه بخاري او مسلم کې او په صرف مسلم کې په دویم جلد او صفحه 333 کې په 42 ورځو کې په د باندې دا لیک راکاږي. فمت تطبیق بعضو دا حمل کړی په مختلفو ماشومانو چې په ځینو ماشومانو په 42 کې لیک راخکل شي په ځینو باندې په 120 دن لیکلی دی لیکن راجح جواب دا دی چې دا لیکل 2 ځل کیږي 2 ځل یو ځل چې دی هغه په اسمان کې لیک راخکل کیږي یو ځل د مور په خېټه کې نو د مور په خېټه کې دا د مسلم روایت د مور په خېټه کې دی چې دقه ټیم کې په د باندې په 42 کال کې لیکل وشي او دا په 120 کې په اسمان او بعضې وی بالعکس
چې دا 4 میاشتې بعد د ماشوم په تندي لیکل کوي او په دې 42 ورځو کې په اسمان کې لیکل کیږي. او المنهاج کې امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې د ملائکو الله ډېر تصرفات په دې ماشوم ورکړي دي، نو د لیکلو په 2 تصرفات ورکړي، یو په 42 نمبر ورځ باندې او بل صاحب علیه رحمت په کوم ورځ باندې په 120 دن بعد باندې. دا 2 ټیمونو کې په د باندې دا لیکل کېږي. نو 3 تطبیقات بین الروایتین مې درته وکړه. اصل کې د 2 روایتونو کې تطبیق دا ډېر اهم مسله ده مناسب په باب د احادیثو کې. وعن سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ، د سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ د روایت ته د نوم خپل حزن دی دی او د اسم کنیه ابو العباس وا. دا نوم رسول الله مبارک د حزن نه سهل ترا واړو او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات په ټیم کې د 15 کالو او بیا هم د دې مبارک نه 188 احادیث را نقل دي. او آخر من مات من الصحابه بالمدینه المنوره، د مدینه منوره کې اخیری صحابي چې وفات ته سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ دی. قال فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان العبد بشک بندا عمل کوي عمل د اهل النار او دی د جنتیانو نه، او عمل کوي عمل د اهل جنت وانه من اهل النار دی د جهنمینو نه. وانما الاعمال بالخواتيم و د علت کا ایزو زکا چې انما الاعمال بالخواتيم، د اعمالو د رومدار په چا باندې د مناسب په خواتیم او خیر خاتمه باندې. امام ترمذی رحمت الله علیه فرمای چې زما سره د اخیری خاتمه ډیر خطر ډیر یو پیرو دایمنو الله رب العزت زیارت می نصیب شو. شرقایت کې دی ویل چې خوب کې د الله زیارت کې دیش کړه. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله څو پوری لیدل او کما دوا یو ته خو دلی و دا هم د سبحان البدیع الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد. نور لذا کې څلورمه صفحه باندې اول اسفانی کنه کې څلورمه پاڼه راواړه صفحه راواړه په کې غدوا شټکن فکر دراله دغه کې شتره مقدمه د شامی کې شتره مفتیان حضرات کو ویلي. نو وی سخت ایره را سره نو الله رب العزت چې مورید نو ورته وی چې څوک د سار سنتو او د فرض په مابین کې دا دعا وی اخیره خاتمه به بالایمان ګرځوم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام اسالک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا الله یا الله یا الله یا محیی الموتى یا حی یا قیوم. څنګه دی؟ یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا محیی الموتى. جی یو پیر. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی محترمہ دا زمانگ استاد سمور بی بی دا دا دی اسم کنیہ دا ام عبداللہ دی یو پیر شکوہ کری ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تویا چی تو ام عبداللہ لیکن ما بچی نشتا گی ما با اسم کنیہ بی تو ام عبداللہ اسم کنیہ دا فکر دی دا عبداللہ دا دی ورارم بس پا مثل دا چای دا بچی باندین ام عبداللہ نمی وطا کی خوش. او لدین یو مسلم معلوم شوه که د چا بچی نه بیام هغه ته ام یا د اب لقب ورکویش. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماشوم ته څه ویل یا ابا عمر ما فعل النغیر. نو یو بدبخت انسان په دې اعتراض کړی چې دا محدثین او دا مولین لیوني دي په دې باندې هم کتابونه ډک کړي یا ابا عمر ما فعل النغیر. ابو عمر بلبل دي څه شپله دا خو لاسې د ګپ شپ خبره وه. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم ته کړی ول نو د دې ته را نقل کول څه معنا ده؟ فکر دې راغلی نو مولیان چې قار شي نو بیا ډېر کار کوي. فکر دې د اختلاف د علماو دا یو قسمه رحمت هم دی ځکه بیا د دلایلو د مسایلو د وضاحت او تحقیقاتو ته هر سړی ښه ور وړاندې شي.
فکر یې راغلی خو فساد به نه جوړوي. نو مسله دا د صاحب علیه رحمته چې مولا صاحب هغې ته ور مضاف شو، نو حافظ ابن حجر وایي چې دا ټولې مسلې چې پکې موږ راغونډې کړلې نو د دې یو حدیث مبارک نه چې رسول الله صلی د خوشطبیتۍ دپاره ویلی یا ابا عمیر ما فعل النغیر علماو بدرګانو ته 4 شپېته مسلې راویستلې. و چې هغه راته وویم ډېر خوند به وکړي. څلور خو اسانه دا مسله ترې راووته مولوي صاحب، اسانه مسله ترې دا راووته چې د چا بچي لا نه شرکوټ یې ماشوم وي نو هغه ته اسم کنیه ورکول چې یا ابو فلان تفاولا دا جایز دي چې خدای دې ځوانۍ تم ورسوه، خدای دې قابل د وادم وګرځوه او خدای پاک دې تا د بچیم درکړي. دا ګوره تفاولا پیغمبر اسلام د یا ابا عمیر ویلی او ما فعلا نغیر لکه دغې ماشوم دپاره دا دغه چې وه بلبله مرغۍ دا ټوله دنیا ماشوم وایي که د اسمان ځمکه راوغورځېږي زما پیسه خو چې دا مرغۍ راته ژوندی وي. چې چا د کوم شي څه شوق هغه ته هغه شیز خبرې کوه، هغه ته د هغه شیزو خبرې کوه. دا اخلاق څنګه څه شو مولا صاحبه معلوم شو. پیغمبر اسلام هر انسان ته هغه خبرې کولې چې کوم د هغه د مزاج مطابق وي. چې ماشوم ته ته بلبله او مرغۍ هغه ورته یادې نو هغه به تا سره ناسه ولاړي او که ته ورته د دې په ځای باندې بل څه دی چې سپاره دې څه کړله سبق دې ویلی که نه بیا دې خواڅه کښېني نه. نو دا ام المؤمنین چې دی فکر دلال بنت ام رومان د ام رومان لور ده. وفات د دې په 57 هجرۍ کې شوی دی په 18 رمضان باندې په شپې د منګل باندې ګل ورځ تېره شو منګل په شپه باندې او 1210 احادیث د دې نه رانقل دي. قال دا فرمایي دوی را وبللی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم الى جنازه سبین جنازې د یو ماشوم ته د انصارونه فقلت ما ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم توبه لهذا خوشحالي دې وینې دې ماشوم دپاره عصفور من عصافیر جنت چرچڼه ده د چرچڼو د جنت نه، مرغۍ ده د مرغو د جنت نه، چرچڼه ده د چرچڼو د جنت نه. عمل یې نه دی کړی د بدۍ او نه دی موندلی بدۍ لره. قال او غیر ذلک ان امر غیر د دې نه دی یا عایشتو. داسې نه وایي چې ګینې دا جنتي نه دی خو خبره داسې فیصله کن نه ده دا څنګه چې ته فیصله کې. ان الله خلق للجنة اهلا الله تعالی پیدا کړي دي د جنت دپاره اهل خلقهم لها پیدا کړي دي لره وهم فی اصلاب آبائهم او دا په ملاګانو د خپلو پلارانو کې خدای ته مخکې نه پته لا د پلار په ملا کې چې دا جنتي دی. وخلق للنار اهلا خلقهم پیدا کړي دي دیو لره لها د جهنم دپاره وهم فی اصلاب آبائهم. دا څه پته لګي چې دا د کوم دغه دپاره الله تعالی پیدا کړي. که مقصد دا دی داسې مضبوطه فیصله په چا باندې مه کوه. یا دا محمول دی په اول وخت باندې چې لا پیغمبر علیه السلام ته دا وحی نه ورغلي د دې خبرې چې دا ماشومان به جنتین. دا د اول وخت خبره شو. ذکر دی راغلی. نو اوس په دې کې مسله دا ده چې دا به چېرته ځي دا ضراري المسلمین. نو په دې باندې خو ځینې عالمانو اجماع نقل کړی ده چې دا به جنت ته ځي. د ماشومانانو دا واړه واړه بچي چې وفات شي دا به جنت ته ځي. او بعضې علما په دې باندې توقف کړی دی چې پته یې نه لګي لکه دا حدیث د هغې دلیل شي. یا الله اعلم بما كانوا عاملین روایت را روان دی. دا کوم چې د جنت خبره کوي نو دیو دا دلیل وایي چې قرآن شریف کې راغلي دي. څنګه راغلي ولی آیات وایه هغه کسان چې ایمان یې راوړی واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما لتناهم من عملهم من شیء. فکر دی راغلی دغه تقریر ته آیات شو ډاګی بابا جي رحمت الله علیه دا آیات یې داسې په یو شرق باندې وایي وما لتناهم من عملهم من شیء. دی کم کسان ایمان راوړی او دی اولادم د دې مور او پلار اتباع وکړي هغې ایمان راوړو نو چې چا اوچته مرتبه حاصله کړي نو دا ټول به هغه ته ورخیږي، هغه به ورته لاندې نه راکوزوي. په خاندان کې یو سړی اوچته درجه حاصله کړه دا لاندې به هم د ځان سره اوچت زیاته هلته بیا دغه کې دا وخیږي. او بل حدیث مبارک دی کل مولود یولد علی فطرة الاسلام. بل روایت په هو فی الجنة شبعان ریان. دا ماشوم په جنت کې شبعان او ریانی. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی کونهم فی الجنه او کتاب الجنائز کې بل راشي کونهم شفعاء. یا الله وګرځي دا موږ لره شافعا و مشفعا. نو شافع او مشفع خو باندې جوړي په خپل جنتی چې په خپل جنتی نه دی موت علی بد شي سفارش کوي
بل حدیث مبارک کې راځي ان سقطه هغه چې هغه بې مودي ماشوم وغورځېږي نو لیجر امه بسرره الى الجنه مور به په نامه ځان ته جنت ته دغه کوي دا راکاږي. بل روایت پکې راغلی فالولد یراغم مع الله ماشوم به د الله سره جګړه کوي ماشوم به د الله پاک سره جګړه کوي. هلکه ماشوم د الله سره جګړه دا معنا نه ده چې دا ماشوم د خدای مقابله کوي کدراله دا هغه د مینې او د محبت جګړه ده لکه کوټې ماشوم پلار یا تره سره په جګړه باندې شي هغه پلار یا تره ورته ځان راوغورځوي نو ماشوم خوشحاله شي چې جګړه ما وګټله. نو معراج په شپه باندې ابراهیم علیه السلام سره چې ملاقات وشو نو ماشومان ترې نه راتاو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دویم جلد مشکات کې دا روان دي. نو دا راوی د حدیث وایي چې ما د پیغمبر اسلام نه تپوس وکړ ضراري المشرکین د مشرکانو هغه واړه واړه اولاد هم چې ګر چاپېره راتاو قال ضراري المشرکین نو چې د ابراهیم علیه السلام نه راتاوي خو پته ولري چې دا جنتیان دي که او د توقف والا دلیل څه دی چې الله اعلم بما كانوا عاملین او بعض وایي دا علی تقدیر البلوغ دي خدای ته پته راکړه دا بالغ شي دی به څنګه عمل کوي بس په هغې پسې بیا ورولي. او بعضې وایي د مور او پلار تابع دي. پنځم قول دا دی چې اصحاب الاعراف دي او شپږم قول دا دی چې د جنتیانو خادمان به سنن داري قطني او روایت راوړی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سألت ربي اللهین ما د الله پاک نه سوال وکړو د لاهین من ذریة البشر د دې ماشومان وړو بچو پیغمبر اسلام داسې رحمت للعالمین دی دغه ورکوټو ماشومانو دپاره رحمت للعالمین جوړېږي. خدای ته مې سوال وکړو چې دا کم د مور او د پلار نن پیدا شي واړی بلوغ ته نه رسېدلي خدای دا خو بس معاف کړه په دې خو عفو قلم او د جنت قلم پرې راکاږه نو وایي نو پیغمبر اسلام فرمایي فاعطانیهم ما له خدای دغه راکړل وایي چې زه دا به جانم ته نه لېږم فهم خدم اهل الجنه فکر دې راځي څونه عجیبه پیغمبر دی. اووم قول دا امتحان به پې کېږي مخکې تېر شوي دي په څلورو کسانو او اتم قول دا دی خاورې به شي او یو ډله ده هغې وایي دا دوزخیان دي دا د کفارو والې ماشومان یادوي خو دا غلطه ده هغې وایي ګوره را به شي چې حدیث کې راځي الواعد والموعودة فی النار خخونکي ښځه والموعودة خخه کړی شوي ماشومه دا دواړه به جهنم لیځي. دې کې عالمان دوه توجیه کوي دا په یو خاص واقعه کې پیغمبر اسلام ویلي وه جینۍ د پلار نه پټه لویه کړې وه بالغه پیغله وه مؤمنه نه وه کافره وه نو دغه پټه خاورو کې اچونکې دا هغه یاد کړه دواړه به بیا جهنم ته ځي ولې دا غټه وه لیکن راجح جواب دا دی چې الوائدتو نه مراد دایڼه مراد ده چې کومې ښځې بچی وشي نو هغه د بچي د خښولو نه وي فکر دې راغلی دا خو آسان کار نه دی بچي راوړل نو هغې له چې کومه ښځه راغلې ده خدمت وله کوي هغې ته وایي د وایي دایڼه او موعودتو نه موعودة لها مراد دی چې چا لې خښوي دغې مور لې خښوي نو دا خښوونکې دایڼه او دغه مور د ماشومې چې چا لې خښوي دا دواړه به جهنم له ځي. الواحدة والموعودة فی النار کې بیا دا توجیه ده. وعن علی رضی الله تعالی عنہ علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ د دې اسم کونیه ده ابو تراب دا سلورم نمبر خلیفہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. باقی تحقیقات په منګه په دغه کې ډېر زیات کړي دي په شرقایت کې درس هم د هغې میلاویږي انشاءالله شرح به هم پرې راشي. په ده کې نه دوه ریګانې دي یو ری دا ده چې دا پیدا شوی دی په خانه کعبه مبارکه کې او بله ری دا د خانه کعبې مبارکې نه بار ځای دی حرم شریف نه بار هغې کې پیدا شوی دواړه اقوالو باندې موږ د هغه اقوال په شرقایت کې دغه کړي دا ذکر کړي خو دا دغه پکې شته ټولو غزواتو کې د شرکت کړی دی او د عشرو مبشرو کې یو حضرت علی شیر خدا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ناشنا خبره کړې انت مني بمنزله هارون من موسی ته زما نه په منزله کې داسې لکه هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه خو غیر د دې نه چې دا نبي یا بعد زمانه بعد به نبي نه راځي ته به نبي نه جوړی شي. په 40 هجري کې چې کوم دی دا څه شوی دی مولا صاحب 40 هجري کې د شهید شوی دی
نو دې ته وایي علي شیر خدا رضی الله تعالی قال نو له فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما منکم نشر تاسو من احد یوتن ایتس یوتن الا وقد كتب مگر لیکل شوی دی زیاد ناصر من النار او یا زیاد ناصر من الجنه دا و بمعنی او دی قالوا دی ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم افلا نتکلوا ای منګ اتکال نکو اتکال معنی ترک د عمل نفریدو علی کتابنا په خپل لیک باندې چې فریدو عمل لرا قالو فرمان نبی علیہ السلام عمل کوي فكل ار ميسر اغتا سانتی راغلی د لما دا اغه خلق له چې دغه پیدا شوی دی اما من کان من اهل السعاده هر چا سوچ هغه اهل سعادت نه زر د چا سانتی براشي د فار د عمل د سعادت الحمدلله موږ تاسو په عمل د سعادت کې روان یو دار ته آسان دي ته چې موږ ته ناسي خو خوشاله یو د ګناونو کارونه کې زمنګ زړه تنګي او د ګناګاران خلق ترا ولا او ته وای چې تنخواه بم درکو تاسو دلته کې ناستو ته تیار نه زړه چوي واما من كان من اهل الشقاوه هر چی آسو چا د اهل د بدبختی نه ده نظر د چا سانتیا برا شید د پر د عمل د شقاوه ثم قرأ فاما من اعطى واتقى هر چی آسو د چا ورکړه وکړه د الله په نامه پرهیزګاری وکړه تصدیق وکړه په حسنا کلمې د لا اله الا الله باندې الآية ونبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب بشك الله تعالى لكريد في ابن آدم بان حظه برخلد الزنانا حظه من الزنا الکه لیکلی د په ابن آدم نو ته چې په پیغمبرانو علیهم السلام بهم لیکلی لا فکراله پیغمبرانو نه دی لیکلی ولی دا منطق موږ د څه دپاره ویلی دی اوس به دا منطق ته وکړو کار به برابر شي قضیت محموله ده محصوره نه ده قضیه محمله ده محمله محصوره نه ده نو ټول ابن آدم نه دی مراد بدر الدین عینی دلته نه دي لیکلي بل ځای کې لیکلي دي ښه او قاعدې لیکلي دا قاعدې نه دا ځای حل کېږي که نه قاعدې دا لیکلي چې الحکم علی الکل بشیء په ټولو باندې چې حکم ولګولی شي په یو شي نو لا یستوجب الحکم علی کل فرد من تلك الافراد فار فرد باندې حکم نه واجبېږي نه لازمېږي نه پې پټ کېږي هلکه استاد کله طالبان ته پکار شي وایي تاسو ټول چې کوم دی لوپران یاستئ نو دې کې ښه طالبان وي هغه هم په لوپرانو کې راځي نه ټیک ده الحکم علی الکل بشیء حکم چې کوم ځای کې په کل افراد وشي په کل وشي په کل ٹھیک ہے دا کلی مجموعی ونته کې په یو شی باندې دا مستلزم د دې نه دی چې دا د حکم په ار فرد باندې راشي اوس ابن آدم باندې لیکل کړي چې کوم ابن آدم ته دا خبره شاملې دي شي په هغې لیکلي کوم ابن آدم ته شاملې دي شي حظه من الزنا ادرک ذلك من دکئی بدل را لا محال خامخا فزنا العين زنا د سترګو نظر دی نظر دا هم زنا او زنا د لسان منطق دی خبرې کول دا موبایل باندې دا چې زنانو سره خبرې کول چې خبرې تا د خوند درکوي دا زنا د ژبې شو او دې کې ته چې خبرې کوې نو دا زنا ده چې غوږونو باندې اورې نو بیا غوږونو واله زنا شو او نفس چې دی تمنا کوي او وروره اشتهای کوي دغه زنا او پرچ تصدیق کوي د دې یعنی دا سترګه دام زنا ده چې په سترګه ورته ګورې په دې خولې خبرې کې غوږونه یې اورې دام زنا ده د غوږونو او د چا د ژبې او وړه کې دا خیالات او اشتها راځي چې دا به څنګه وکړم فرج اندامې مخصوصه د سړي یا د ښځې دی تصدیق وکړي وشي یا ونشي کوم زنا ته خو خبره ور ورسېدله د فرج زنا واقع نه شو دا نور زناګانې څه شولې ملا صاحبه دا واقع شولې وفي روایت لمسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه برخلد زنانا مدرك ذلك ده مندون کې دې لا محاله خامخا العينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع سماع ونه ویل استماع ما الفرق بينهما سماع دي ته وی چې لکه ته ناورې غوږ لدی راشي دا کړه ټنګ ټکورم
په دې ته نه ګناهګار استماع دي ته وایي چې غوږ ورته کېدي غوږ ورته کېدي او لسان زنا د دې کلام دی او ید زنا د دې بطش دی او رجل زنا د دې قدمونه دي خطا من خطة الخطيئة ونستو منک څنګه دی هلکه پناه نیسو په تا پورې د چانه د قدمونو د ګناهونو نه الی خطة الخطیئات او قلب زړه اشتها او تمنا کوي تصدیق کوي لره فرج تکذیب ولکوي ان عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ دا عمران او حسین رضی الله تعالی عنہما دا دواړه مسلمانان صحابه دي ځکه لیکي رضی الله عنهما دا عمران رضی الله تعالی عنہ ایمان نو راوړې رسول الله ته فرمایل کته ایمان راوړو نو زبتا ته داسې دعا وخیمه چې تعالی به ډیره پیدا درکړي به چې کله د ایمان راوړو یا اسلام چې تا ماته ویلو بیا هغه دعا دا اللهم هغه دعا چاله ورځي زه ویم اوس په دې ټیم کې مې ذهن نه ووتله چې څنګه دعا اللهم اصلح لي په شانته دعا ده عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ نو راياد شي بیرته ان شاء الله وي دغه دعا دې چې د سیب علیه رحمت هغه شخصیت ته چې ملائکه به د سلام را لېږلو ملائکه د مت سلام کول د بواسیر بیمارو په 250 هجری کې بیا دا وفات شوی د بواسیر والا بیمار په 250 هجری کې دا وفات شوی یو فعلی فی چې په هغې کې یو ډکه چمچه واچې سپیغولو ست او د ملا مسکین خبره وی خوټې ګرمې کې او بیا داسې په میدان باندې کېدي جال به پې کېدي چې د اسمان فضا ته بیا داسې کېدي فکر د ستورو نه په خپل دغه راشي بیا چې سحر کې به لږ شانته ګرم کې چې قابل د خوړلو وي تړم چې ته نیم ګرم ورته او استعمال به کې 14 دن دا عمل دی د بواسیرو نه به د خدای پاک جل جلاله څخه خلاص نو بواسیرو باندې دی بیمارو سیب علیه رحمت په 250 هجری کې وفات شوی دی 130 احادیث د دنه راغلي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي دا دعا یو ته ښودلې وه ان رجلین بشک یو دو سړي من مزینه د مزینه قبیلینا قال دی دوانو ویل یا رسول اسلام ارایتا ترجمه کوا رؤیت خو لیدلو ته وایي هلکه نه رؤیت لیدلو ته نه وایي رؤیت لیدلو ته وایي قرآن شریف کې رأیت الذي هلته معنا موږ اخبرني کو ولې دا رؤیت سبب دی او خبر ورکول مسبب دی ذکر د سبب مراد ورنه مسبب چې دونه خو پته ته ولګي کنه فکر یې راغلی دې کې بله قصه ده چې هلکه استاذ ته د طالبانو کې یو طالب ډېر محبوب و استاذ ته خو تکړه طالب ګراني چې کوم سړی وروسته کار کوي سبق یې زده کوي دا نو فطرتي د هغه سره مینه محبت څه کېږي ملا صاحب راډېرېږي نو صاحب علیه رحمت ویل چې دا څنګه چل دی نو ویل زه ټیک نو دا 2 طالبان یو یې لېږلي و ته پلانکي ځای پورې داسې لاړ شه او بېرته راشه او بل یې لېږلي و لاړ شه نو هغه یو چې لاړی بېرته رالی هغه ته ویل څه چلو څنګه چلو نو زه خو لاړم او رالم څه خبر وي هېڅ نه خبر نو او هغه بل چې لاړی او رالی ول هغه ځای کې پلانکي کار چالو شوي ولته داسې چلو بیا ته ما تپوس وکړو دا څه چل دی دا ټیکه ده پلانکي ټیکه هغسې و دونه مودې دونه وخت کې به دا تیار شي دلته دا چلو هلته پلانکي چلو ټوله قیسې راوړی ویل دې کې دقه چل دی دکې څه دی ملا صاحبه دغه چل نو سړی چې ګرځي رؤیت کوي خو څه خبر به ورکړي چې څه دې لیدلي خبر به ورکړي څه دې لیدلي نه وي ښځه بله واورئ ارایتکه معنا څه ده ارایتکما ارایتکم ارایتکی ارایتکن د ټول یو معنا ده خبر راکه د دې کا کوما کوم کی کوما کن معنا نشتا دا راغلی د یو بل څه دپاره چې سامعینو ته پته ولګېږي چې د دې متکلم مخاطب یو سړی دی ارایتکا 2 دي ارایتکما ډېر دي ارایتکم ډېرې ښځې دي ارایتکن
دقسی ذالکا ذالکما ذالکم دا ککما کم معنا مکوئ ځینې د دې معنا همداسې راتاوئ ورته او تاویږي نه را جوړوي او را جوړیږي نه د دې معنا نشته دا د تعین د مخاطب دپاره دا مفسرینو لیکلي ځان راته نه مناسب ابو علي الفارسي لیکلي دي ابو علي الفارسي رحمه الله نور دا د تعین د مخاطب دپاره ګوره د یوسف علیه السلام په جیل کې مخاطبین دو ذالکما مما علمني ربي موږ ته پته ولګېدله چې یوسف علیه السلام چې دا بیان کوي چاته کوي دوه مخاطبینو ته کوي پیښ ولې راځه نو وایه لکه څه پسې مې ته ویلې لکه ارأیت دا مجازي معنا دی د اخبرني رؤیت سبب دی دپاره د خبر ورکولو ارأیت خبر راکه ما د هغه یعمل الناس چې عملي کوي خلق اليوم نن ورځې ویکدهونه مشقت کوي فيه په دې کې شیون دا یو شی دی قضي علیهم چې په دې یو فیصله کړی شوی دی او تقدیر کړی شوی دی قضا دلته راغله نو دې کې تقدیر راځي نو قضا او تقدیر کې مې ته پنځه اقواله درکړو ومضا تیر شوی دی په دې کې من قدر دی او قدر نه سبقه چې وړاندې تیر شوي دي او فيما یستقبلون یا په دې راتلونکي زمانې کې نوې خبره ده یا فیما پاکی دا چې راوړاندې کېږي استقبال راځي په هغې سره مې مداغې نه چې راتګ کړی دی ته په هغې باندې نبي د دیو او ثابت شوی دی حجت په دیو باندې فقال لا نوې خبره نه ده بل شیء قضي علیهم ومضا فیهم په دې د په قدریانو باندې رد راغلی تقدیر نه انکار کوي لیکن مخکې نه راکلی شوی نه دی وتصدیق ذلك فی کتاب الله عز وجل قسم مې په نفس باندې وما سواها په هغه ذات باندې چې دا نفس برابر کړی هلکه دا ما خو عامه ده او د الله پاک ذات دپاره عام ته کې څنګه راوړي خاص په راوړي وایي نه شر د مواقف لیکلي دي چې من او ما دا نه دي وضع شوي دپاره د عموم بلکې وضع شوي دپاره د جنس کله به استعمال راځي دپاره د عموم کله به استعمال راځي دپاره د خصوص قرینې ته به بیا دغه کې دا ګوري او ما په معنا د من وما سواها فکر دی رالی نفس دی که رالی د نفس اقسام څه دي ګوره د نفس اقسام تاسو ته ما ویلي چې مال رابه چې حدیث کې به ته بیا ویم یو نفس اماره دی دا د کافرانو د فاسقانو دی دا په دې غلطو کارونو باندې سم سړی ورچي اماره کافران فاسقان د دیو دی یو لوامه دی دا د عامو مسلمانانو دی چې ګناهونه وکړي خو دا نفس بیا کله کله داسې ټیم راشي چې توبې وباسي ملا صاحب ته تقریر کې دا ورته سر لقی چې دا مانه ولیدا شوي لوامه دی او یو نفس مطمئنه دی دا د طالب العلمان د طالبانو نفس دا مطمئنی بغمه بادشاهان بغمه څه بادشاهان او څلورم نمبر نفس ملهمه دی دا د علما کرامو دی د عالم چې په علم باندې عمل وي د تا د خیر ښېګړو د دې کارونو نفس ته څه کېږي ملا صاحب الهام کی فالهمها یعنی قرآن کې راځي او یو نفس چې دی پنځم نمبر هغه صالحه دی بلکل دا نفس ځان له یو بزرګ ولی دی هغه د انبیاء کرامو والا نفس دی او یو راضیه دی دا د اولیاء والا دی راضیه او بل مرضیه دی دا د عارفین والا دی عارف دا ډېر لوی مقام دی ولیم عارف وي که نه العارف بالله عارف په الله پاک باندې شپږم نمبر راضیه د اولیاو دی او مرضیه دا د عارفینو دی تفسیر شاه منصور صفحه نمبر 690 هلته ګوره ورته بیا لرابه شي فالهمها الهام وکړه دې ته فجورها د ګناه د دی او د تقوا د دی نو ګوره دې ته تغلیب ویلی کېږي والتغلیب باب واسع یجري فی الفنون کلها رواه مختصر المعنی نو الهام ورته الله وکړو د تقوا یعنی او د فجور دا الهام د دې نسبت الله پاک ته خلقتن د پیدایش ول الله کوي نور دا وسوسه د فجور ته څوک اچوي مولا صاحبان دا ورته شیطان نو الهام د تقوا ورته دې لپاره خدای ملایکه مقرر کړي ده او د وسوسې اچولو دپاره شیطان مقرر کړی دی او فالهمها په دې کې دا نسبت چاته وکړو مولا صاحبه ولې خلقتن
پیدائش د دې الهام څوک کوي د وسواس وغیرہ دا الله رب العزت کوي ها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها پی پیش ولې پی دل دادی چې دی کې دی صاحب علیه رحمت قصه طالبانو به مخکې زمونږ په وخت کې ډېرې شوملې خوړلې او زمونږ نه مخکې خو بیا نور هم ډېر خوړلې اوس هغه طالبان شوملو موملو والا نه دي دا تاسو کې ښه پته شوملې نه خو دې ته بیا د طالبانو شراب ویلې نو په دغه ورځ باندې زمیندار راغلی د هغه شومله م خوښوي او چونې چې د شومله کمه راوړې ده نو دا غټ طالب ورته وایي چې دقه چل دی چې دا مختصر معنی دی نه ده ویلې نو په مختصر حال نه پوهېږي چونې نن ډېره راوړل په کار تا د نو کړی نن کمه راوړې منطقي تعریف ویل غم یې مه کوه مال چل راځي څنګه چل درځي ویل دا زمیندار چې راغلی د ده نه ویل دا زمیندار به پیرانه ویل وټ په تیرانه دی ونه کړي ویل شرم دی میلمه دی ویل نه شرم به م نه یو رانه وبینه ونه سکي زه ټیک شو کېناستو ډوډۍ ته لکه ډوډۍ که څوک خورئ که امه ترکاري خورئ هغه خورئ هر څه چې څومره خورئ دې کې څه بندیز نشته دا د شوملې کاسه دا په آیات دا په څه ده آیات ده نو طالبه شومله څکه نو دوی ویلي والشمس وضحاها هغې راواخیستله څمڅۍ چې ویې څکل دې تعریف ته وایي څکه والقمر اذا تلاها دم تې وڅکه طالب ورته هم څکه هغه وایي واللیل دا ټول ایتونه داسې روان وو دغه زمیندار نمبر راغی بابا که درځي خو بس څکه که نه درځي چې دا شومله بل خوا واړم هغه ویل راځي ویل وایه نو ویل کېده کاسه ویل کېده کاسه یې کېښوسته ویل څمڅۍ مې تې کړه لرې کاسه مې په سر ها هر څه تې وڅکه نو فیه قصتون شو کنه فکر دې رایې داسې زمیندار باندې اوښتي رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه هدايه به وایو ها صلی الله تعالی علیه محمد ساڑھے 12 باندې چټي ها